ډېر محترم مسلمانانو، نن د زړه دپاره د خپل زړه په خاطره دا وظیفه وکئ. د زړه ارمان به دې الله تعالی پوره کړي. ستاسو په زړه کې ډېر ارمانونه دي، په زړه کې هم ډېر خواهشات دي، په زړه کې هم ډېر دردونه دي، په زړه کې هم ډېرې څړیکې دي. محترمو، د زړه د حالاتو نه یریږئ. نو راشئ دا اسانه وظیفه د فرض مون نفس وکئ. خو طریقه یې مختلفه ده، طریقه یې زده کئ. د زړه نورانیت، د زړه دردونه، د زړه غمونه، د زړه تکالیف، د زړه خواهشات، د زړه یره، محترمو دا به م الله تعالی ختمه کړي. الله تعالی به مو زړه غني کړي. الله جل شانه به مو زړه طاقتور کړي، قوي به یې کړي. نو د زړه دپاره دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. هر انسان زړه لري، هر انسان په زړه کې یو غم لري، هر انسان په زړه کې یو درد لري، هر انسان په زړه کې یو ټینشن او ډپریشن لري. محترمو، د هغې دپاره دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته کارآمد وظیفه ده. نو هغه مسلمانان خویندې وروڼه، هغه چې وایي چې الله تعالی زموږ د زړه فکرونه ختم کړي، زړه ته مو سکون اطمینان راشي، د زړه فاسدې مادې الله تعالی خارجې کړي، نو راځئ دا وظیفه راسره واورئ. اسانه وظیفه ده، صرف 11 مرتبه د فرض مون نفس کوئ. الله جل شانه به مو زړه ډېر روښانه جوړ کړي. او چې کله د انسان په زړه باندې کار وکړی شي، نو ټول جسم یې طاقتور شي، ټول جسم په هغه باندې بیا څه تکلیف نه وي. ځکه چې زړه د ټول وجود پاچا دی. کله چې باچا فیصله وکړي، نو بیا پکې وزیرانو ته څه دخل نه وي، بیا پکې عوامو ته څه دخل نه وي. نو زمونږ زړه بادشاه دی. زمونږ نور اندامونه چې څومره دي په بدن کې، دا څوک وزیران دي، څوک نوکران دي، څوک څه دي، څوک څه دي، لیکن نن د بادشاه فکر وکئ. کله چې بادشاه مو کامیاب وي، انشاءالله بیا به ټوله عامله کامیاب وي. خو چې بادشاه کمزوری وي، ټوله عامله به هم بیا ستاسو کمزورې وي. لهذا د دې زړه دپاره یو بهترینه وظیفه ده، دا راسره واورئ، عمل پرې وکئ او شروع یې کئ. انشاءالله الله تعالی به ته ډېر فراست درکړي. الله تعالی به مو د زړه ټول غمونه او دردونه ختم کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر هیوادونو کې، بهر ملکونو کې زندګي تېروي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. محترمو، نن زمونږه وظیفه بلکې 2 وظیفې دي. 2 وظیفې دي. یو خو دا یا باعثو یا نورو، دا د زړه وظیفه ده. بله چې ده محترم، یا قوي القادر مقتدر قویني قلبي، یا قوي القادر مقتدر قویني قلبي. دا تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري، دې سړي په دې خپل زړه باندې لاس ږدلی، دغه دعا مو سره هم لیکلې شوې ده. او بله وظیفه یا باعثو یا نورو، دا محترمو د زړه د بیمارو دپاره. ګوره که وړوکی دی، که غټ دی، که ماشوم دی، دا وظیفه زده کئ، مستقبل به م انشاءالله ښه وي. دا د الله تعالی نومونه دي. زړه به م الله تعالی نوراني کړي. د زړه غمونه، د زړه تکالیف، څوک چې د زړه بیماران دي، په زړه کې زړه یې دړکن سیوا دی، صحیح شوه، زړه دړکن یې سیوا دی، یا یره خوف یې راځي د زړه د وجې نه، په سینه کې څړیکې وي. انسان اکثر وایي که زړه مې درد کوي. د هغې ټولو دپاره دا بهترین 2 وظیفې دي. یا قوي القادر مقتدر قویني قلبي، یا قوي القادر المقتدر القویني قلبي. دا محترمو دا وظیفه د یو باعث یا نورو دا وظیفه ده. دا به تاسو د هر فرض مون نفس دا ښی لاس به دې راواخلې، په دې زړه به دې کښېږدي، او د هر فرض مون نفس به دا 11 پېرې وې، بیا په دې ښی لاس ورشف کوه، او په دې خپله سینه او په دې زړه دې راکاږه. په دې نیت باندې چې زما په زړه کې څومره فاسدې مادې دي، د الله تعالی په دې برکتي نومونو سره به الله تعالی دغه ختموي. بعضې خلک
د زړه دړکن تیز وي یریږي. بعضې خلکو د سکون نه وي، بعضې خلک فالج وغیره یا داسې د هارټ اټیک وغیره یا د زړه بیمارو نه چې دا یو خاموشه قاتل دی، دې نه انسان یریږي. نو که تاته دا لګي چې دې بیمارو نه ماته الله تعالی صحت راکړي او دا بیماری به ما د چرته هم رانشي، زړه مې چرته هم کمزوری نشي، نو دا وظیفه په ښي لاس باندې په خپل زړه باندې ږده، یا قوي القادر قویني قلبي او یا باعث یا نورو، یا باعث یا نورو. دا وظیفه کوه انشاءالله ذهني سکون ورته میلاویږي، د خطرونو به هم محفوظ وي، د زړه د موذي بیمارو نه به هم انشاءالله تعالی الله تعالی طاقت درکوي، جسماني او روحاني طاقت به ورته هم الله تعالی درکوي. او انشاءالله هر تکلیف چې کوم د زړه دی د هغې دپاره دا ډېره زیات بهترین عمل دی. د علماو ذکر کړی دی محترمو، نو حکیمانو هم ذکر کړی، علماو هم ذکر کړی. نو د عمل په نیت یې وکړو انشاءالله، د فایدې په نیت یې وکړو چې ښه کولو والا صرف الله دی. زما زړه ته به قوت او طاقت صرف الله تعالی ورکوي په دې وظیفه باندې. انشاءالله الله تعالی به ته طاقت درکړي. الله مو خوشحاله او آباد ساته، الله تعالی مو کامیاب او کامران لره.